بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب إلى آخره. کتاب الایمان باندې باز درته ما تفصیلا را نقل کړو. اوس دلته عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ روایت راغی. د حدیث دوا خبری لازمی غواړي. نمبر 1 په دې کې فواید او احکام څه دي. دویم د حدیث نمونه. ابتداء د فصل اول کې د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ د دې کم روایت چې درا نقل کړل د دې څو نمونه دي. 15 نمونه دا ما راټول کړل کتابونه چې 15 پوری نمونه د دې حدیث را نقل شوی دي. اولنې نمبر نوم د دې حدیث ام په دی راوی پسې دی، یعنی حدیث عمر فی باب الایمان. عمر رضی الله تعالی عنہ حدیث ورته ویل شي په باب د ایمان کې. حدیث عمر فی باب الایمان، عمر رضی الله تعالی عنہ حدیث په باب د ایمان کې. او مشهور نوم چې علامه قرطبی رحمه الله ذکر کړل. قرطبی و پیژنه احکام القرآن چې چا په قرآن باندې هغه تفسیر لیکل چې لا آسان ډیر بهترین تفسیر د علامه قرطبی رحمت الله علیه. دغه شانته علما وایي چې که چرته د سلورو مجتهدینو نه بعد د اجتهاد ضرورت و، علامه قرطبی رحمت الله علیه به مجتهد اعظم غټ مجتهد او مجتهد دیم په مذهب مالکی، د مالکیانو په مذهب کې دننه مجتهد علامه قرطبی رحمت الله علیه دی. هغه دې ته السنت نوم وي، یعنی په دې کې د سنتو تعلیم په دې حدیث کې ورکړی شوی دی. او دا به زه ثابته کړم په یو لفظ باندې چې کله باز شروع شي بیا دا خبره ذهن ته راځي چې واقع دا السنت حدیث دی د نبی علیه الصلاة والسلام. او دا مذاق او گپ نه دی ګڼل پکار چې بس حدیث وایي او قصې ختمه شو، بلکې په دې یو حدیث کې چې څومره څه راغلی دي که په دې ټولو باندې نظر واچولی شي نو زما د عقل مطابق د دې ناقص دا خبره ذهن ته راځي چې دا ټوله حدیث به بیا موږ ته اسان وي او په دې کې به مشکلات نه وي. نو سنت هم ورته ویلی شي، حدیث جبریل هم ورته وایي. جبریل علیه السلام د نبی علیه السلام نه پکې تپوس کړل، رسول الله ورته جوابات ورکړل دي. دیو جن بعض علما وایي چې دا حدیث جبریل هم دی، حدیث جبریل په نوم باندې، او دای مشهور نوم دی د ټولو حدیث جبریل. او الحدیث هم ورته ویلی شي، لکه څنګه چې سورة الفاتحې ته القرآن وایي. د ټول قرآن مجید خلاصه هغه په سورة الفاتحه کې ده. دغه شانته د ټولو احادیثو خلاصه په حدیث الحدیث کې ده، چې هغه حدیث د عمر ابن الخطاب دی، مشهور په حدیث جبریل دی، او نوم ورته د السنت هم ورکولی شي. دا حدیث د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ چې کوم را نقل کړل، او د دې نه مخکې په خطبه کې موږ د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ روایت هم لوست. امام بخاری رحمت الله علیه هغه روایت په بخاری شریف کې په ابتدا کې د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ نه را نقل کړل. ابتدای د پلار نه کړل، انتهای په زوی عبد الله بن عمر کړل حضرت امام بخاری رحمت الله علیه. دلته اوس مهم او لازمه خبره چې کومه ده هغه د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ په بابت باندې بعضې خبرې کول. یکم محرم الحرام لسنیم کاله خلافت یې کړی، په یکم محرم باندې د عمر رضی الله تعالی عنہ شهادت واقع شوی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فضائل خو ډیر زیات، خودت الهام کیدو. صحابو کې دا هغه صحابي دی چې د الهام کیدو،
که د جنگ له یو کس لیږلی ساریه او په هغه پسې وروستو لښکر و د غر د طرف نه او دیو ته به شکست شوی عمر په منبر باندې ناست و اواز یې وکړو یا ساریه انظر الی جبل ساریه دې غر طرف ته وګوره حضرت ساریه رضی الله تعالی عنه چې کله غر طرف ته متوجه شو هلته پې بل لښکر راتو نو هغې یې وزغلاو فتح یې ومونده صحابه وی موږ وی چې عمر بوډا شوی دی چې کله ساریه راغی نو په خپله باندې وي چې دغه وخت و د جمعې د مونځ چې ماته د عمر آواز را رسېدلی و چې ساریه غر ته وګوره که چېرته ده د آواز نه وی راکړی نو شاید چې موږ ته شکست شوی نو هلته یې ویل چې طالب العلم له به نیت صفا کول پکار ولې د شریعت دننه کېږي د شریعت احکامو ته وردننه کېږي ام الحدیث د عمر بن الخطاب نه را نقل دی چې په هغې کې د اسلام خلاصي طور 3 حکمونه دي نمبر 1 ایمانیات عقاید دا مې په سورة العصر کې ته ویلی ذوق نشته د چا ذوق نشته شوق نشته الله رضا اصل حصول نشته یو ایمانیات دی یعنی عقاید دویم عبادات دی او دریم اخلاقیات تصوف او درې وانه په دې ام الحدیث کې راجمع دي بل عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ داغه په باره کې او د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په باره کې نبی علیه السلام فرمایلی چې موږ د یوې خاورې نه جوړ یو مزاجي طور په شریعت باندې پتلو کې عمر او ابوبکر د نبی علیه السلام نه اخوا دی خوا نه ځي دا کنایه د دې الفاظونه ده باقی د نبی علیه السلام جسم الله د جنت الفردوس نه پیدا کړل دی د هغې د خټې نه موږ د یوې خاورې نه جوړ یو دا مراد نه دی چې ټول د جنت الفردوس د خاورې نه د نبی علیه السلام جسم الله د جنت الفردوس د خاورې نه پیدا کړل دی او په دې قرائن او دلایل ما بار بار پیش کړل دي دلته به صرف یو دلیل صفا ویم چې خوله زما او ستا د جسم نم ځي د رسول الله د جسم نم تله زما او ستا هغه بدبو کوي ځکه دا د دنیا د خاورې نه پیدا ده د دنیا په خاوره کې بدبو پرته ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسم مبارک الله د جنت الفردوس نه پیدا کړل او د جنت په خاوره کې صفت دا دی چې د هغې نه خوشبو ځي هغه د جسم نه به چې کله خوله روانه و نو هغې به خوشبو کوله دا یو ده دغه شانته دنیا کې خوب دی وروستو روایت را روان دی بیا به ویم پته به تلتم ولګي زمونږ جسم د دنیا د خاورې نه پیدا دی نو دا وده کېږي د نبي علیه السلام به سترګې پټې وي خو زړه به یې خو ځکه جسم د جنت الفردوس د باقي انبیاو جسمونه د جنت د خاورې نه پیدا دي او د نورو انسانانو جسمونه د ځمکې د خاورې نه پیدا دي دلته ولا فضیلت ښیي چې د شریعت مزاج چې عمر پیش کی ابوبکر پیش کی پوه شئ چې دا بالکل رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین حدیث چې څنګه زما سنت او د خلفاء الراشدین او عمر خلیفه دی ابوبکر خلیفه دی او الحق د ابوبکر د خلافت بیا د عمر بالکل صحیح تقسیم شوی دی تاسو وایي هغه څنګه نو آسان الفاظو کې وره شین یا عین او ها کاف الف وره کافور ورته مو وایي کافر کافر دی کافر زمونږ بوډېګان کافر وایي آسان الفاظو کې هغه د سیاد کوي خلیفه هغه دی چې په هغه ظلم شوی او هجرت کړی قرآن دا ویلي بانهم ظلموا من الذين مكناهم في الارض من ورته ولې خلافت ورکو ځکه چې بانهم ظلموا دیو باندې یو ظلم شوی دویم نمبر الله جل جلاله چې دیو ته خلافت ورکاو خلافت ورکول وجه داوا چې دیو په هجرت باندې مجبور کړی شوی
ابوبکر باندې په مکه کې ظلم هم شوی، هجرت هم کړی. عمر باندې ظلم شوی، هجرت هم کړی. عثمان باندې ظلم شوی، هجرت هم کړی. علي رضی الله باندې ظلم هم شوی، هجرت هم کړی. دین علاوه حسن حسین هغه خو نه ظلم شوی نه هجرت کړل، نه هغه ته خلیفہ نه وای. امیر معاویه هغه په باره کې خو راځي چې هجرت نه دی کړی، ظلم کې شوی می خو هجرت نه دی کړی، دی وجه هغه تم خلیفہ نشي ویل. عبد الله بن زبیر خو مکه کې مدینه کې پیدا شوی دی، چې کله مدینې ته تل په لار باندې دی وجه نه پاغه ظلم هم نه دی شوی او هجرت هم نه دی کړی، نو ته خلیفہ نشي ویلې. بیا ګورئ دوه رشتې دي، یو رشته چې دا هغه د خواخي سخري یو د زوی د سخر مثال چې دی هغه رسول الله زموږ د معاشره کې د پلار مثال لري. او نبی علیہ السلام حفصه چې کومه د عثمان بن مزعون خورزه وه، عثمان بن مزعون به پیژنئ، دویم جلد کې مې روایت ویلې، رد رسول الله صلی الله علیه وسلم على عثمان بن مزعون التبتل ولو اذن له لاختصینا. تبتل او ورته وی موږ به د ځان نه ده د شهوت ماده ختم کړو. دا تبتل می تباس پې کړی چې خسیتوب ته داسې نه وایي څنګه چې عام روټین کې موږ معنا لو، بلکې شهوات ترک بالکل او نکاح به نه کوو. رسول الله اجازت نه ورکړی. عثمان بن مزعون کم صحابي؟ ذوالهجرتین، حبشې ته هم هجرت کړی او مدینې ته هم کړی. هغه صحابي چې کله وفات شه رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې تللې وي، ډېر مظلوم. هغه صحابي چې اول په جنت البقیع کې دفن شوی عثمان بن مزعون. هغه صحابي عثمان بن مزعون چې رسول الله مخ ول کړی و، مخ یې ول ښکل کړی و. دې اولني جلد کې به راشي دا روایت. د عمر بیبي چې واغه د خور وه عثمان بن مزعون، زینب بنت مزعون نامه، د هغې زوی عبدالله بن عمر او حفصه رضی الله تعالی عنها یې لور وه. عمر خو 5 نکاحګانې کړې، 3 طلاق یې کړې وي، هغې اسلام نه قبول کړی نو هغې طلاق یې کړې. ما څه خبره اوس کوم؟ صحیح. نو دغه لور حفصه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په نکاح باندې ورکړې وه. اولنۍ خبره ده. ابوبکر اول خپل لور وایشه، عمر وروسته وه. ابوبکر اول حق د پلار لرو، دې وجې نه هغه اولنی خلیفه، او عمر بیا، او دوه لوڼې عثمان ته وې او مخکې عثمان ته لور ورکړې وه، نو دریم خلیفه، او وروسته علي ته فاطمه وه، هغه څلورم خلیفه. د عمر رضی الله تعالی عنه خلافت هغه بلا دلیل ثابت دی. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. دی وجنا د مصنفین د عمر رضی الله تعالی عنه حدیث اول راوړي چې داغه سنت او د داسې کارونه کړي یو میاش مسلسل. عمر د دې لپاره استخاره هم کړله چې دا حدیث په خپل دور کې دراجمه کړي وي، خو څه اشاره میلاو نه شوه. دی وجې نه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه میلاو راجمه نه کړو. نور د جنازې 4 تکبیراتو خلک راجمه کول، تراویحو خلک راجمه کول، 3 طلاق 3 دي په دې خلک راجمه کول. دا غټ غټ کارونه عمر رضی الله تعالی عنه کړي. د مزاج بالکل په شریعت باندې، بالکل شریعت باندې. دی وجه نه د عمر رضی الله تعالی عنہ په باره کې تاسو چې واورئ
نو حیران به پاتې شي. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي دا آیاتونه چې کله را نازل شو قبیله راله منګه څوک مشر کو نبی علیه السلام ته وایي په کار خدا و چې رسول الله تپوس کله د ابوبکر عمر نه کړی وی دی رای ورکړي خو تپوس یې ونه کو دی ول خپل رای ورکړي د دې دوانو आवाज اوچت شو. ابن معبد قاقا ابن معبد د سینو می قاقا او ابوبکر وی دا بشي مشر ستاسو د قبیله او عمر وی الاقرا بن حابس بشي او د دوانو आवाजونه اوچت شو. الله د آیاتونه را نازل که تاسو خپل आवाज د نبی په आवाज باندې موچته وي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ابو د دینه بعد دومره رو خبرې کولی قلار باندې بلګیا تر دې چې خلکو به غوګر نږدې کنه اوریدي درې ځلې ته خبرې ته پوس داسې په شریعت باندې یری والا صحابه د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ نه شروع کوي ځکه هغه ملهم بالوحی صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې جامعیت د دی وجنه ټول امور ته شامل له دایره و. عن عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ قال وإذا عمر بن الخطاب بينما لفظ بین دا ظرف زمان دی ظرف زمان کله بینا لفظ راځي قرآن حدیث کې د الف زائدی بین لفظ اصل دی د الف ورسره زائدی یا ما دا مام زائدی بین لفظ چې دی دا اصل دی نو ظرف زمان شو. بینما یو زمانه کې نحن من کیو عند رسول الله صلی الله علیه وسلم عند د توقید د پاره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته توقید نه مراد څه دی وقت د نبی علیہ السلام اوقات دریو یو وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل کور والا او د پاره دویم د خلاوت د پاره لکه بار به تو باغ ته یوازې کېده به الله به یاداو او دریم وقت به خپل صحابه ته ورکاو دا وایي چې موږ په هغه وخت کې چې رسول الله علیه السلام زمونږ سو داغه وخت په درې اوقاتو د رسول الله کې چې په کم وخت کې به رسول الله زمونږ سره عند لفظ عند دې باندې یو عقیدې د حل کولو مدارم دی. تاسو چې کله منکرین حیات النبی ته وایي چې الله جل جلاله فرمایي لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون کم خلک چې شهیدان چې هغه ته به مړي نه وایي بلکې دا ژوندي دي هغه وایي چې منګي خو منو چې ژوندي دي لکه ما پرون خبره تاسو ته ذکر کړه چې د متواتره حدیثونه عذاب قبر ثابت دي د دې په یو نوعي کې اختلاف چې عذاب قبر هغه جسم ته دی که صرف روح ته دی که یا روح مع الجسم ته دی زمونږ په نسبت باندې روح مع الجسم اصل عذاب روح ته یو خو د دې روح نه جسم ته د روح په تعلق سره جسم ته ثواب عذاب دا دوانه ملاوي نو دی وای چې منګه خو منو چې شهید ژوند دی او رسول الله شهید شوی دی زکات خو زهر ورکړی شي زهرونه چې کم مرګ واقع شهادت اول انبیاء احیاء فی قبورهم دا دلایل خو ډیر زیات دي خو زه صرف د هغوی د اعتراض جواب دفکو تاسو ورته څه ویلو چې شهید ژوند دی وایي موږ یې منو روح ژوند دی د جسم خاورې ایرې شي داسې ناشنا خبرې ته د قرآن د آیات نه انکار کې زم چې ژوند دی ژوند خو اصل کې نوم د دې چې روح او جسم دواړه کنه موږ شپې نه وایي چې موږ تو مړ کېږم حالانکې
روح هغه تللی د انسان سوات کې ګرځي، پېښور کې ګرځي او جسم دلته پروت خو څوک ورته مړ نه وایي، ځکه د دغه روح تعلق د دې جسم سره وي، د دغه روح تعلق د دې جسم سره نو بیا وایي د شپې سړی مړ دی، ځکه روح یې تل په جنت کې ګرځي او دا ظالم بچی په دنیا کې په بستره باندې پروت دی. نو دی وایي چې دغه آیات زمونږ استدلال دی. تاسو وایي څنګه وایي چې لین بره دی او الله هم بره دی، دا خو بېله یوه عقیده ده، د الله بره دی، الله چرته دی، این الله، الله چرته دی، دا خو بېله یوه عقیده ده، دا موږ بار بار دا ذکرونه کړل دي نو ستړي کړو او بیا هم پې نه پوهېږي، ذوقیان نشته، شوقمن نشته. بهرحال وی عند ربهم یعنی د رب سره، وی په دې قبر کې خو نه دي، نو ته تپوس کولی الله چرته دی؟ همدا ظالمان هم دقه شانتي بیا وایي چې الله هر چرته دی. وی عند ربهم یرزقون، الله ورته خپل طرف نه رزق ورکوي، جنت کې روحي جنت کې دی، هلته ورته رزق ورکوي. وی دا عند چې دی د رب خواته دی، په دې قبر کې نه دی. نو دلته خو راګیرېږي په دقه چې تپوس څه وکړه الله چرته دی؟ هر چرته دی الله. د عند نه مراد دی د رب د طرف نه دوی ته رزق ورکولی کېږي. وی په علین کې دی او د دې عقیدې د وجې نه د دوی یو مماتیا مفتي عبدالواحد قریشي استاد جي سره هم بحث کړی، ویلي چې الله د ذات په اعتبار په عرش دی، چې کله په عرش شو الله جل جلاله علین هم بره دی، عند ربهم د رب سره خواته نږدې، عند لفظ یاد. تاسو تپوس وکړئ مریم ته چې کله میوې خوراکونه ورکولی کېده، زکریا ته تپوس وکړه قال یا مریم انا لک هذا، دا چرته ستا خوا دی چې دا خوراکونه دي؟ قالت هو من عند الله، دا د الله د طرف نه دي. دا خو په ځمکه کې الله هر چرته دی. ٹھیک شو؟ عند دا د توقید دپاره راځي، لهذا ورته به ووایې د عند نه مراد دا نه دی چې په اسمان کې یا په علین کې، بلکې عند الله هر چرته دی او هر زګین کې بنده ته ورکوي. ذات یومین، ذات زائد دی، ذات لفظ ذات د تحسین حسن لراوړی شي. رایت ذات البردی، ما یخ شپه لیدل. یوم چې دی دا مطلقي ټیم ته ویلی شي، ورځ او شپه دواړو باندې د اطلاق کېږي، دې ته وقت ممتده وایي. و کله چې ذات په یوم باندې داخل شي نو د دې نه بیا بیاض النهار یعنی خاص ورځ مرادي، چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ورځ ناستو، یو ورځ د نبي علیه السلام سره ناستو.